نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، تاسو اول نمبر دا ویډیو وګورئ، بیا زه تاسو سره یو څو خبرې کوم. मुफ्ती साहब तक गप चलेगी। तो ये बताओ कि सेल्फी को मतलब आप की वजह से मशहूर हुई सेल्फी सेल्फी का, मैं कहता हूँ कि तारुफ भी हमारे से हुआ। इसमें हलाल सेल्फी भी है और हराम सेल्फी। ना हराम सेल्फी कभी हराम नहीं होती, याद रखें। जैसी सोच हराम होती है। वाह, सेल्फी का बात अब देखे ना, अब मुझे खुद बताएं, 9 मुहर्रम उल हराम है, शब आशूर है। मुफ्ती अब्दुल कवी एक टीवी के प्रोग्राम में गए, मुझे आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा जी प्रोग्राम बाद में करेंगे। बाहर हमारे 14-15 लोग जो है वो खड़े हुए हैं, वो कहते हैं जी आज मुफ्ती साहब के साथ सेल्फी और तस्वीरें बनाने लग गए। उसमें से 3 बच्चियाँ उन्होंने मेरे साथ तस्वीर बनाई। 9 मुहर्रम यानी गुजार के 10 की रात, शब आशूर, कितनी मुकद्दस रात है। मैं अब यूँ खड़ा हूँ, एक मोहतरमा यहाँ खड़ी है, एक उसके आगे खड़ी है, एक इधर खड़ी है। जो मेरे साथ खड़ी है उसके ऊपर जो इस तरह की कैफियत है, जैसे मालूम होता है कायनात का उसे सबसे बड़ी कोई नेमत मिली है, तो आज इस तरह मिली है कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के वो पहलू में है। मुझे बताया कितनी वायरल हुई। उस दिन आप जैसे ज़हीन आदमी ने मुझे बताया कि अब तक 51 लाख से ज़्यादा लोग उसको देख चुके हैं। محترم تاسو دا ویډیو وکتله، په دې کې دا سید باشداری دا یو کس دی، دا د مفتی عبدالقوي سره خبرې کوي او څه سوالات وغیره دې کوي. نو مفتی عبدالقوي پکې هغه ورته وایي چې ګوره بعضې لکه دا تصویران وغیره دا حرام و ناجایز وایي. نه وایي دا بالکل وایي دا کلم حرام و ناجایز نه دي، بلکې سوچ چې کوم دی دا ناجایز او غلط وي، یعنی دغه ناجایز نه دی. ندی نه خدا هغه معلومیږي چې انسان د پردو زنانو ته مثال در باندې ګوري، نو خیر ده که په غلط نیت ګوري بیا ناجایز دی، او که په غلط نیت نه ګوري بیا خو جایز دی. ستا د خبرو خدا معلومیږي ځکه چې سوچ خبره ده که نه، چې ستا سوچ غلط وي د پردو زنانو ته کتل وکړي بس بیا خو لکه ناجایز دی. نو ستا د خبرې عکس دا دی او الټه خبره دی، دا مقصد معلومیږي چې ها که چا سوچ صحیح وي او غلط نه وي نو بیا د پردو زنانو ته وکتلی شي. نو دغه پکې خپل دین مونږ ته ایجاد کړی دی. او دغه رنګې چې کنه په تصویر کې هم دا دقه چې دا تصویر او سیلفي دا حرام نه بلکې دا غلط سوچ چې کوم دا هغه ناجایز دی. او دغه رنګې بیا دا عاشوري شپه چې کوم دی دی لکه نهم چې کوم دی هغه محرم الحرام دی. یا په یو ځای کې ما پروګرام نه روان وم، نو هلته چې کوم دی زه جنکۍ رالي او د تصویرانو باسم او بیا 3 جنکۍ رالي زما خواته ودرېدي او ما ورته تصویران ویسته او هغه 51 لا خلکو وکتله. نو یو حرام کار کول او بیا په حرام کار باندې فخر کول ډېر زیات افسوس خبره ده. زه به تاسو ته چې کوم دی یو حدیث مبارک وایم. حدیث مبارک راځي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون. د قیامت پر ورځ باندې با په عذاب کې د ټول نه سخت چې کوم دی هغه خلک وي چې څوک تصویر چې کوم دی هغه ویستونکي دي. نو محترمو چې کوم دی تصویر دا ډېر یو ناجایز کار دی، د شریعت نه خلاف کار دی. علماو چې کوم دی په دې کې اگر چې بعضو به اختلاف کړی وي خو حقیقت دغه دی چې جمهور علما او اکثریت علما دا دي چې دا بالکل ناجایز او حرام دی. د دې وجې نه چې کوم دی مولانا مفتی غلام الرحمن صاحبو دامت و برکاتهم العالیه چې کوم دا جامعه عثمانیه د هغې محتمم دی، نو هغې هم په فتاوا عثمانیه کې هم دغه لیکلي دي چې تصویر په دې کې یعنی موږ ډېر تحقیق وکړو خو لکه اخر هغه نتیجه دا راوته چې دا بالکل په هېڅ یو حال کې چې کوم دی لکه د دې جواز نه معلومیږي. ها یو خو هغه سخت ضرورت دی هغې خو په هغې باندې هر سړی پوهېږي. مثال طور باندې شناخت کارت دی هغه ته وباسئ یا بل یو داسې یو څیز وي چې د هغې نه خلاصې نه وي. خو داسې عام نه چې بس ودرېږه که ډوډۍ ته ناست هم تصویر وباسه او که چېرته مثال طور باندې شکر له ځای هم تصویر وباسه. او دا بعضې خلک خو پکې داسې تصویران وباسي چې بس هغو انتهایی نادیده ورته زویم ځکه نادیده به وي چې هغوی په هر څه کې تصویران وباسي. که چېرته مثال طور باندې چیس کې هم به تصویر وباسي، که چېرته یو ځای کې پروګرام وي او چا د چرګ ټوټۍ خوري نو هم به تصویر وباسي. په دغې باندې دا څوک وباسي څوک چې نه وباسي نو هغوی نه وباسي. ورنه که به دغې خوراکونو په دې څیزونو باندې تصویران ویستل وي نو بیا به چې کوم دی هر ورځ زموږ نوي نوي تصویران ځکه الحمدلله دا خوراکونه مونږ په مخه کوو د هر څه کو خو نه د دې نه څه جوړېږي نه
شریعت ناجایز کړی دی شریعت غلط کار وای موږ څنګه چې کوم د شریعت دا حکم چې کوم دی مات کو په غلطه باندې چې کوم دی روان شو دغه رنګ چې کوم دی دا یو عالم مفتی احمد ممتاز صاحب هغه هم یو کتاب چې کوم دی لیکلی دی دا تصویر چې کوم دی په حرمت باندې د 300 چې کوم دی زیات په توجه چې کوم دی هغه راغونډ کړي دي نو محترمو بهرحال د پکې د ویډیو خبره هم کړې ده خو ویډیو ته بیا هم ضرورت راتلی شي د ویډیو سناسا خو تصویر برناغه او باسا اخوازه او د خواز تصویر باسا پردوج نه کو سره د دې خو اس حل چې کوم دی نشته چې دې مونږ جایز وایو نو په دغه لحاظ سره د مفتی عبدالقوي غلطي خبرې دي غلطي مسلې دي چې هغه تاسو اوریدله نو الله رب عزت مونږ داسې غلطو مفتیانو نه او د غلطو خلکو نه وساتي وما علينا الا البلاغ